وی زړه مې درد وکړي چې د چا قتل ارمان ووینم، لکه په سرو وینو کې لت پت ماشومان ووینم، او د ناچارۍ نه مېرمن واخلم او غربته ورک شي، د ډېر بېوسه سړي ځان کې د خپل ځان ووینم، او خامخا یا به یې بچي نه هر وي یا څه مجبورۍ راوستو، خامخا یا به یې بچي نه هر وي یا څه مجبورۍ راوستو، غریب سړی چې ځوړند سر په درد د خان ووینم، او څه په خوارو باندې د کور کړمه د زړه زخمونه، پر هر مې بیا زخم تازه کې چې جانان ووینم، او یو د جانان بل د هجران بل د دنیا غمونه څنګه پایي، دلشاده خدای کو که زه بل دا ستا په شان ووینم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مینوالو، یارانو، دوستانو او مسافرو، دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمون نیوز افیشل د طرف نه د یو ناشنا کس سره مخاطب دی. هغه کس کیدای شي چې داسې خلک هم وي چې هغوی د دغه کس د لیدو هم په ارمان وي، کیدای شي داسې کسان هم وي چې هغوی په دې ذهن کې دا هم ویلي چې هغه فلانې بس څنګه وي، څومره عمر به وي، حالات به وي. نو زمونږه د اورمون نیوز افیشل سره چې کوم کس نن مونږه میلمه کړی دی، نو تعارف تاسو سره کوو او تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې راولو. د هغه نوم دی تاج محمد، خپل نوم دی او شلی باندې مشهور دی. نو راځئ چې تاج محمد سره ملو شو او هغوی سره د هغوی په ژوند باندې او په دغه د هغوی په حالاتو باندې یو څو خبرې وکړو. تاج محمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. درشاد خان جوړ تاج محمد خان، لومړی خبره خو راته دا وکړه چې عمر دې څومره دی؟ 3 کاله. 3 کاله. ښه، کار روزګار ستا څه دی؟ یاره کار روزګار مې ده په دې رنګ روډ باندې ګرځم، خیر غواړم. تاج محمد خان، دا راته ووایه چې نور وروڼه دې شته؟ څو وروڼه دي تاسو؟ یاره 5 وروڼه دي. 5 وروڼه دي او والد صاحب دی؟ هغه هم شته. هغوی کار روزګار کوي؟ هغوی کار روزګار کوي، خو بس چې هغوی ته زه وګورم نو ما ته وایي چې ما که څه کړي دي کړي به دي، کنې بس پروت یم. ښه، دا راته ووایه چې په رنګ روډ باندې تاسو خیر غواړئ، نو په لومړۍ ورځ باندې چې لکه ته خیر غوښتو له ووتې، نو هغه څنګه وه؟ لکه او دې لار ته ته څنګه راغې؟ دې لارې ته زه دلشاد خان داسې راغلم چې ما به دا خشاک کړی، دا خشاک به ما راوړو، نو ما ته یو داسې سړي سوال جواب وکړو چې ته راشه چې یاره زه دا کابل زه پوه کړم. نو ما ته ښه، نو ما ته حسابنامه ده، هغه ما ته وایي ته زه رنګ روډ ته شه او دا 10 روپۍ واله رنګ روډ ته ته معذوره سړی او تا له هر یو سړی دی کوي. نو ما ورته چې ما له خلک راکوي نو ته هم ما له راکړه، نو زه ته سمې لارې ته راکاږم، زه در سره سمه کوم او ته په غلطې. ما ورته نه کنه، ما چې یار دا ټول خلک ومني دو ته به زه څه یم سبا چې یاره دی به وایي چې یاره دا خیر غواړي. په لومړۍ ورځ چې کومه ستا وه چې په لومړۍ ورځ باندې ته وتې، نو هغه ورځ څنګه وه؟ بل ته ودرېدله، هغه ته لاس نیوله، د هغه نه غوښتله، دا څنګه وه؟ کوم ځای ته لومړی لاړې او څنګه څه دې محسوس وکړل؟ یاره دلشاد خان د رنګ روډ ته لاړم او ودرېدم او یو داسې د تا غوندې یار دوست راغی که نه، یو سلګونه راله راکړه
چې هغه سلګونه راکړو نو بیا یې ما له ګاډو والم چې پیسې مې وشمارې په هغه وخت کې خو یاره 100,000 روپۍ ډېرې وې نو دوی ما نه تپوس وکړو چې یاره ته چېرته تللی ما ورته زه خو تللی یم تاسو خشاک ولسوالۍ یم زه بل چېرته تللی یم وایي نه که نه وایي ته مونږ ته صحیح حال نه وې او ته په زړه کې خوشحال یې څه دې کړي ما ته یې چې څه دې کړي ما ته وویل چې زه ما کې بس دغه شانتې کار مې کړی ما ورته قسم دی که ډکې خشاک هم دله راوړم نو مور مې کړاس کړاس وخاندېده هغې له مې 10 روپۍ ډېرې بېرته ما ته یې وویل هغه ونه کړو چې یاره دا خیر غواړي بیا به دا تربوران مې وایي چې یاره دا وګوره چې اوس خیر هم غواړي دا نور وروڼه ورسره مدد نه کوي دغه نه کوي نو هغوی وایي چې موږ خپل بال بچ وساتو او که دا وساتو ښه دا راته ووایه چې د خیر غوښتو پته کله په کور کې ولګېده نو د کور د طرف نه مور یا پلار یا رونو یا خویندو څه بندیز نه لګولو چې یاره دا کار مه کوه یا هغوی خوشحالېدو چې زه به څه د دې غمه خو خلاص شو لا خشاک راوړی لا 100 روپۍ ورکړه به هوټل نه راوړه هغه کار مې کېږي نو به دوی به ما ته غږ نه کولو به راغلو په دې کې چې دا د روژې دغه به چې راغله نو دوی به دواړه لارې کې راته ودرېدل لارې چې څه دې راوړي ما ورته یاره دغه مې راوړي نو روژې ماتې به مې ماله ورکړو او پیسې به مې ماله ورکړو نو ښه دا راته ووایه چې ته د خپل کور نه راوځې سهار ټایم کې او د دلته نه د ورمړو تر سټاپه پورې وځي لومړۍ خبره خو ورته دا وکړه چې ګاډی درپسې ودرېږي هغې کې دې سوری نه جي هغوی وایي ما سهار صفۍ تا به تر سټاپه پورې وکړ او د دلته نه چې ته روان شي د ورمړو سټاپ چې کوم زموږ دی هغه ځای پورې چې وځي تا له دې کلي کې داسې کسان مخې له راځي ستا پې دا یقین راځي چې یاره دا سړی به ما له سره راکړي نه هغه ما نه دغه مخ غواړي ځي ډایرکټ کور ته لاړ شي خو زما دې کې داسې خلک شته دي چې هغوی له دا پټې رام خو د هغوی شکریا دا ادا کوم چې ما سره مدد کم یو کوي که نه هغه سره د خدای مدد ځکه چې دا اوس د خدای د طرفه ده څه د انسان د طرفه خو نه دی که نه زه اوس معذوره سړی یم په مې کار نه کوي داس نه کار نه کوي او که بیمار یم او که ټیک ټاک یم په خپله دانده دی له زه صحیح راوړم ښه دا راته ووایه چې په دغه ټوله ورځ باندې په دغه لور باندې تاسو چلن کوم کوئ ګرځئ ستړی کېږي خو به هم که نه او جي ستړی کېږم په دې چې د ما د خپې کې کومه غوټه ده که نه نو هغې نه خو 3 ګنټو کې زه دغه کوم چغې وایم ناست یم نو دا ټول دا کوم ثابت خلک چې دا خو بس هغوی غم غرض را باندې نه کوي چې ډلې لږ په کلر شي نو په خپله راپاسم او بس غونډې راواړم ښه یو داسې تپوس درنه کومه چې د واده اراده دې چېرته په دې ذهن کې یا په دې زړه کې لرلې ده چې یاره واده مې کړی وی یاره دلشاد خان که د واده ورته ویم که نه نو اوسه کې بیا مو د کور کې هم ځای نه که نه ځکه بس ورځ کمه حساب کتاب یې مو دا ده کور درکوي نو ته د لور د کور ساتلو دا راته ووایه چېرته داسې د MNA MPA حجرې ته ورغلی لکه ارباب امیر شو یا اشتیاق ورمړ شو یا چې کوم دی ناصر موسازی شو یا خوشدل خان شو په دې دومره ګرځېدو کې د دې حجرو ته چېرته ورغلی یا که ورغلی یم که نه دلشاد خان نو دا کوم خلک چې ویده نو دوی ما ته په جواب کې څه ما ته وایي چې یاره هغه اسلام آباد ته تللی بله ورځ ته راشه او چې وګورې هغه به پاس په دغه کې ناست وي د تورو ښیښو کې به زه دې وینم چې یاره هغه یې ناست
او مرسته در سره مرسته یې راسره یوم نه کوي خاندي راپورې نه دی ناځواني کوي نو زه خو غریب سړی یم او که چا سره که خفه حکینې بس چار یې خو پورې آباد کړه چا رانه کړه چار یې خف کړه دا راته ووایه زمونږ په دغه ورمړو کلي کې هم ډېر شتمن خلک شته دی آباداران پکې پراته دي دا خلک تا سره مرسته کوي یاره داسې مرسته راسره نه کوي مرسته ما سره هغه خلک کوي که نه چې کوم بال ته مونږ دا ماجر کوي راسره ما سره په دې کلي کې نه خلک خو کوي مشر کوي مشر کوي زه که وځم که د 10 روپو ته پوسټ کې چې زه ما سره نشته زه ګاډي ته وځم ما ته یې زمړه مونږ نخوار لاړې دا سړي نو بس زه هسې خفه درګېر شم چې خدای پاکه داسې سړي ته دې ودرولم چې هغه نو بس ړوند سړی دی نه سړی دی او نه دا راته ووایه چې څه داسې یو خواهش ته په دې زړه کې لري چې آیا زه په دې معذوره خپه باندې او په دې معذور لاس باندې زه ګرځم که داسې ما سره څوک مرسته وکړي د مونږ د دغه کیمرې سترګه باندې ته مسافر یاران دوستان هم ګوري او د دې کلي د دې وطن د دې علاقې خلک دې هم ګوري نو څه غوښتنه ترېنه کوي چې تا سره څه مرسته وشي زه دا غواړم چې ما سره د کومه مرسته چې زه غواړم که نه هغه مرسته دې راسره وکړي لږ د امداد دې راسره وکړي ویلې زه د خپلې یمې غوټم ده او چې کښېنم په 3 ګنټو کې چې زه سمې سرګۍ ووایم دې خلکو ته ووایي چې تاسو د سره مرسته وکړئ څه خیرات زکات وباسئ د سره دلای ویل کوي دا مطلب دا دی چې تاسو هغه خلکو له ویل کوي چې هغه کثافات سړي ته ویل کوي نو او خپل دغه پرېږدي ویل چې کانډام پرېږدي او روغ ولې وایي زړه مې درد وکړي چې د چا قتل ارمان ووینم لکه په سرو وینو کې لت پت ماشومان ووینم او د ناچارۍ نه مېرمن واخلم او غربته ورک شي د ډېر بېوسه سړي ځان کې د خپل ځان ووینم او خامخا یا به یې بچي نه هر ویا څه مجبورۍ راوستو خامخا یا به یې بچي نه هر ویا څه مجبورۍ راوستو غریب سړی چې ځوړند سر په درد خان ووینم او څه په خوارو باندې ټکور کړمه د زړه زخمونه پر هر مې بیا زخم تازه کې چې جانان ووینم او یو د جانان بل د هجران بل د دنیا غمونه څنګه پایي ارشاد خدای کو که زه بل دا ستا په شان ووینم کتونکو او مینوالو ته یادګیرنه د دغې خبرې ورکومه چې په کتاب الله او په احادیثو باندې یو ثابته خبره یو دلیلي خبره چې که چېرې د چا په محله کې یا په یو کلي کې یو نهر وده شو نو د دغه یو نهر په سر باندې به دغه ټوله محله او یا دا ټول کلی چې کوم دی دا د الله په ګرب کې راځي او کتونکو ته یو عجزانه ریکویسټ کوو چې دکا مات ګوټ خلک چې کوم دي دغه غریب خلک چې کوم دي دغه ضرورتمند او حاجتمند خلک چې کوم دي د الله د رضا دپاره دغه خلکو باندې نظر واچوئ د خپل نظر لاندې ساتئ دغه خلک چې کوم دي دا امتحان او د ازمایش چې کوم دی دا په دغه خلکو باندې نه دی دا په مونږ او په تاسو باندې دی نو که چا په دغه امتحان کې ښې پارچې وکړي نو هغوی ته به ډېرې ښې نمبرې میلاو شي او که چا پارچې ښې ونه کړي نو بیا خو معلومه خبره ده چې نتیجه به یې غلطه وځي خو بهرحال د اورمړو نیوز افیشل ټیم او د دلشاد خاکسار یو عجزانه ریکویسټ د دغه خلکو په دې سکرین راوستو باندې مقصد زمونږ دغه دی چې دې خلکو سره د مرسته وشي او په ځان باندې د خپل د مشکلات ګړۍ او امتحان چې کوم دی دغه د په تاسو باندې او په موږ باندې الله تعالی آسان کړي په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم ایډیټر او کیمرامین حمزه صاحب او زموږ پروډوسر امجد صاحب له اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته